او مخ د غماز ورک دي شي مخ د غماز ورک دي شي در به د یار پرې نږدم خورم قسم چې یو قدم بل طرف ته کښېندم او در د یار ګذر زما بس په دو جهانو دی او پاک نبی سرور زما شاه د مرسلانو یا رسول الله ستا تر مخه شمس و ماه تابان سدي او ستا تر زلف و سنبل گل و ریحان سدي او نور خوبان لکه ذرې او ته خورشید یې د خورشید مخکې ذرې د جهان سدي او ستا د سرو او د خوږو شونډو په مخ کې لال سدي نبات سدي مرجان سدي او ته چې ږدې قدم د ناز په کومه ځمکه فرش د روح به غوړوم پرې چشمان سدي او حجاب لرې کړه تر پاک رخسار دلبره قربانیږي ملک جن او انسان سدي او محمد امین یو تانه نه تیریږي تیرې دل ورته لعین او لعان سدي درود شریف شوق و محبت سره ووایه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ډیرو قدردانو عزتمندو مشرانو کشرانو د رب لا یزال او رب بے نیاز لاک لاک شکرونه دي چې مونږ او تاسو یې دواړو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي او الحمدلله د ډېرې بابرکته او مبارک میاشتې د رمضان المبارک نه پس او بیا د شوال د اختر چې کومه مبارکه میاشت ده د هغې په درېیمه ورځ باندې یعنې د اختر په دغې بابرکته ساعتونو کې د جمعې په دې ډېره ښکلې ورځ باندې موږ او تاسو د یو بل سره مخامخ یو ټولو ناول دا دعا ده چې الله کریم جل جلاله چې کومو زموږ ملګرو دوستانو عبادتونه کړي دي اعتکاف یې کړی دی د رمضان المبارک په دغه میاشت کې خصوصیت سره د الله کریم جل جلاله بندګي کړې ده یو یو عمل د رب لا یزال په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظور کړي کومو دوستانو چې د چاپیر چمنا لرې لرې نه دلته راغلي وو او تقریبا 212 213 کسان چې وو دا دلته اعتکاف ته ناست وو الله کریم جل جلاله دې د دغې ټولو معتکفینو د سایې د کوشش او د اعتکاف په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دغه ځای د رب لا یزال چې څنګه د باباجي صاحب مبارک او د مشر باباجي مجاهد اعظم فضل واحد باباجي د تورنزو او د هغې کربوغې صاحب د اډې صاحب مبارک او د سیدو د لوی غوث چې کوم فیضان دی رب لا یزال دی دغه فیضان جاری و ساری و ساتي او امیر المجاهدین قبله باباجي خادم حسین رضوي رحمت الله تعالی علیه چې کوم خصوصي مینه کړې ده د دې ځای سره د دې دربار سره د هغه فیض نه د الله کریم جل جلاله موږ او تاسو مستفیض ولري او په دې وطن باندې د رب لا یزال د اسلام بهار راولي ټوله روژه هم داسې تېره شوه چې تاسو ته پته ده سیکنډ په سیکنډ باندې یو ډېر لوی غم دی په امت مسلمه باندې یو ډېر لوی دک دی یو ډېر لوی درد دی بیانونکي هم نه دی الفاظو کې هم نه بیانېږي دومره لوی درد دی چې د هغې چې یو طرف ته د خپلو مظلومانو حالت ګوري نو هغه هم بې ګورو کفن لاشونه پراته دي د رمضان المبارک غوندې ښکلې میاشت کې د روژه ماتي او د پښمني دپاره چاته څه میلو نه شي د منځونو دپاره چاته جومات میلو نه شي ملبو د پاسه او د کل اسمان لاندې هغې خپل ژوند تېروي نو یو طرف ته دغه یو انتهایی تکلیف ده ماحول دی د هغې نه زیات چې انسان دردی نو هغه د مسلمانانو بې حسي ده د هغې نه زیات چې انسان له تکلیف ورکوي نو هغه اجتماعي طور باندې بې حسي ده او بالخصوص د اسلامي ممالکو د هغې د سربراهانو
او د هغې د سلاطینو چې په دې وخت کې کوم د بېغیرتۍ مظاهره وکړه او د خپل مسلمان رور سره چې کومه بې مروتي وکړه او څنګه د هغې هغه دک او درد او تکلیف قدرې محسوس نه کړ. د ټولو نه لوی دک او درد دا دی مسلمان خو پشان حضور فرمایي که جسد واحد دا خو پشان د یو جسم دی. د یو جسم کې چې څنګه یو ځای ته تکلیف شي اذا اشتکا عینه اشتکا کله، دا یو سترګه دې باندې تکلیف راشي نو دا ټول جسم د هغې نه دردمند دي. که په دې سر باندې معمولی تکلیف راشي دا ټول جسم هغه محسوسوي. اخر دا کم کوشش وشو د مغرب طرف نه چې مونږ یې په ملکونو کې خو یې اسم جدا جدا کړي، نظامونه هم راله جدا جدا راکړه، قوانین هم جدا جدا شو، خو داسې کړو چې د وطن هغه مصنوعي مینه او محبت یې زمونږ په زړونو کې راسخ کړ او زمونږ په دل او دماغ باندې حاوي کړ. نو چې کله پکې هغه حاوي کړ نو د اسلام محبت یې بهر کړ، د مسلمان محبت یې نه بهر کړ، تر څو پورې چې د پاکستان سرحد محفوظ دی د چا پروا نشته، تر څو پورې چې پاکستان د دې حدودو چې کوم مونږ جوړ کړي دي هغې ته چې جغرافیایي حدود وایي چې تر څو د هغې د پاسه یو جاز نه دی راوړېدلی یا د هغې د پاسه یو میزایل نه دی راوړېدلی یا د هغې د پاسه یو ګولی نه ده راوړېدلی، مسلمانان د پاکستان چې دي ښه بېغم هم دي ښه خوشحال هم دي، پروا هم نشته او د دې افواج چې دي هغه هم په ارام دي، د دې طاقتونه چې دي د هغې هم پروا نشته، هغې وایي ملک محفوظ دی. عزتمندو په دغه ځای کې اسلافو چې کله دا شی داسې را روانو نو هغې په اکه ټایم کې زه چې د نیکه مبارک اشعار ګورم چا به وې پښتو داسې په هغه ټایم کې، چا به وې وطن داسې، نو باباجي مبارک هم د هغې جواب په هغه ټایم کې کړی و، فرمایل به اول ملت ګټمه بیا به قومیت ګټمه، اول ملت ګټمه بیا به قومیت ګټمه. یا بل شعر کې فرمایي چې زه مسلمان یم اول بیا د پښتون بچی یم، زه مسلمان یم اول بیا د پښتون بچی یم، بیا ورپسې په ازادۍ د هندوستان خوښ یم، که زنکدن وي خو آزاد مړ مسلمان خوښ یم، د ازادۍ په دل ربا باندې قربان خوښ یم، چې ترې خوشبو ځي د خولو د محمد عربي سر په تلي کې اسې ځوان پسې روان خوښ یم. او قسم پر رب محبوب زما د محمد عربي ز محمد امین تل ځکه په قرآن خوښ یم. او قلندر لاهوري علامه اقبال چې دې حالاتو ته کتل هغه مبارک به بیا فرمایل، علامه اقبال رحمت الله تعالی علیہ هغه به فرمایل ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. دی چې څه ته وطن وي نو هغه دا دی چې د دې بارډر ناخوا مسلمان ټوکړي ټوکړي کېږي، پروا نشته، خو که په دې بارډر باندې خبره راغله نو بیا قانون ته مه ګورئ او بیا بل څه ته نه بیا هر سړی ټوپک را بهر کړي نو دا به حب الوطني ثابتېږي، د هغې به صفتونه کېږي، خو که د فلسطین بچې ټوکړي ټوکړي کېږي. ما د اختر په ورځ باندې د یو خپل د یو فلسطیني صحافي انټرویو کته، هغه صحافي چې هغه غریب جړلی دي او په جړا کې دا ویلی دي چې زه لږ د پروفیشنل چې کوم زما فیلډ دی د هغې نه لږ هټ کر زه خبره کومه، او هغه خبره دا کومه چې وایي تاسو خو لګیا یې په اختر کې خپلو ماشومان بچي به مو ځان سره بازارونو ته بوتلي، تاسو به خپل بچي شاپنګونو له بوتلي، تاسو به خپلې ماشومانې وړې وړې لونه دا به مو د لاسه نیولي چې بچې راځه چې د اختر شاپنګ دله وکړمه، او ابه درته وایي چې بابا دا بنګړي راله واخله او دا بنګړي راله واخله. وایي زمونږ حالت دا دی چې زمونږه ورساو ته مور او پلار ته د خپلو بچو هغه لاسونه هم نه میلاویږي چې په کومو لاسونو باندې به هغې بنګړي اچوي، ام ملبو کې دننه پراته دي چې د کم خپلو ماشومانو بچو لاسونو باندې به هغې بنګړي اچوي هغه هم دننه پراته دي، هغې هغه لاسونه موږ ته نه میلاویږي. عزتمندو حالت هغه دومره افسوسناک نه دی چې څومره دا افسوسناک دی. هغې له خو الله پاک بهترین مرګونه ورکوي، په ایمان داسې مرګ چې د دې مرګ دپاره سیدنا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک په خپل اخري وخت کې فرمایلی دی لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیه ضربة بسیف او طعنة برمح او رمیة بسهم. وایي زه فلاني فلاني مارکه کې د دې مرګ دپاره شریک شوم چې ماله به الله صرف دا مرګ راکوي
او زما وجود باندې یو لیش ځای داسې پاتې نه شو چې په هغې باندې د غشي زخم نه وي، په هغې باندې د لینده زخم نه وي، په هغې باندې د تلوار زخم نه وي. خو چې زه نن ماله مرګ راځي نو په کور کې راځي. نو مبارک وجړل او یې فرمایل فلا نامت اعین الجبنا، زه د دنیا ټولو بزدلانو له پیغام ورکوم چې سترګې پټې نه کوي. مرګ خدای دا په کور کې مرازي، مرګ د بیمارۍ نه مرازي. د مرګ اسباب خو متعدد دي، هر طرف نه راتلی شي، خو چې د کم مرګ مزه داسې ده چې لا دې د وینې قطره ځمکې ته نه وي توی شوې چې الله درته د ګناهونو بخشش نصیب کړی وي او جنت کې درته خپل مقام ښودلی وي. هغې له خو الله هغه بهترین مرګونه ورکوي. هغې ژوندي د عزتمندو مړ خو د امت مسلمه شو چې د دې حالاتو باندې پروا قدرې نشته، اواز قدرې نشته. په دې رمضان کې به څومره بدنصیبه هغه مسلمانان چې د هغې په پیسو باندې، د هغې د جیب نه وتلو پیسو باندې اسرائیلو بمونه اغستي او هغې زما د فلسطین په مظلومانو باندې ورولي. ځکه قدردانو والله انسان د دې زړه نه وینې وساسي په دې حالاتو باندې. دلته کې ورځ په ورځ باندې خپل د دوستۍ لاس ورکول د یهودو له نوې خبرونو نه خبریږو، مکمل تحقیق مو نه دی کړی. بهرحال داسې خبر شو، ممکنه ده رښتیا وي، ممکنه ده دروغ وي، خو چې کوم نوې حالات راځي نو د هغې مطابق غالب ګمان دا دی چې دا رښتیا دي، همداسې شوي دي، همداسې کیږي. د حرمینو شریفینو غوندې پاک او مقدس ځمکه کې چې چېرته تاسو کله ورداخلېږئ د حرم حدودو ته نو یو طرف ته زړه خوشحاله شي په یو خبره باندې چې یو بورډ لګېدلی په هغې باندې لیکلي مکه معظمې ته چې داخلېږئ مرحبا بضیوف الرحمن، مرحبا دا د الله جل جلاله مېلمنو ته. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي او سر په جړا مې په سلګو سلګو حاجیان یادېږي. او رب العزت مولا هغه له شوق ذوق طواف کوونکو نه چې ډک و همګي به مطاف، بیا مې خوږې خوږې نارې ارمان ارمان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. په سر سرتور احرام تړلې لنګ وهلې مولا، بیا د صفا مرویان له شوقه تللې مولا، رب العزت شعائر مې په شان شان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. او پس د طواف چې سیقل به په زمزم شي زړونه، پاک له همه و ګناهونو په قسم شي زړونه، رب العزت بیا مې هغه ستا احسان یادېږي. او الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. او د مدینې منورې حرم عجب شان لري، هېڅ نه پوهېږم قسم په رب عجب شان لري. بیا حج نه پس مې تله په لوري د جانان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. او د مدینې منورې حرم عجب شان لري، هېڅ نه پوهېږم قسم په رب عجب شان لري. د محمد امین هغه دوران او شان یادېږي. انسان ورداخلیږي مرحبا بضیوف الرحمن، نو د هماغه ځای نه چې کوم د حرم حدود شروع شوي دي نو بیا هلته کې باقاعده طور باندې هدایات لیکلي شوي دي چې کوم غیر مسلم دی باس دا د هغوی دپاره اخري سټاف دی، د دې نه پس دوی دې حدودو ته نشي داخلېدی. تاسو به کتلي بورډونه. همدارنګې مدینې منورې حرم چې دی هلته انسان داخلیږي نو هلته خو بیا یو بل ذوق و شوق شي. مرحبا بضیوف حبیب الرحمن، مرحبا د زما د مدینې منورې د جانان مېلمنو ته. عزتمندو داسې ځایونو کې انسان مېلمه شي چې هغه ډېر غیور دي، نو هلته کې غیر مسلم بیا نه داخلیږي، د هغوی خپل حدود دي. خو افسوس دا د عزتمندو چې د هغه یهودو دپاره، د هغه هندوانو او مشرکانو دپاره یو ځل بیا د حرم دروازې کلو شوي دي، بلکې د کعبې مبارکې پورې سعودي کې خو هسې هم د هغوی دپاره تقریبا مندرونه او هر یو شی کلو شو. خو داسې خبرونه اورو چې د کعبې مبارکې د دخول هم هغوی ته اجازت شوی دی چې دننه ورته ورشي. قدردانو دا حالات داسې دي چې یو طرف ته د فلسطین دپاره دعا قدرې نشي کولی. هغه امامان چې موتا به وله دلته کې په لکونو باندې خوشي وو او وی به فلاني ځای ته راغلی دی او راځئ مونځ ورپسې وکړئ د جمعې، د فلسطین دپاره دعا قدرې نشي کولی، د اسرائیلو دپاره خیرې قدرې نشي کولی. ورته پته ده چې زما د خولې نه م یو لفظ بهر شو لته به یې راله راکړي چې بهر شه. او نه د هغوی دغه دشمنان دي، د هغوی خو مؤمنان مسلمانان دشمنان دي چې هغوی ته مشرکان کوي. دغه یې د سره دشمنان نه دي، هغوی سره یې دوستی دي، مینې دي، محبتونه دي. عزتمندو د ټولو نه زیات چې انسان خفه کوي هغه دغه حالات خفه کوي.
چې د مسلمان پروا نشتا اگر اب چخکارا ورته قرآن کے اعلان کئی لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم کتا سو ځان نه ډیر زیات ځان نه کلو ذهن مالکان جوړ کړي او کتا سو ډیر روشن خیال شي او دومره روشن خیال شي چې خپل اسلامی اقدار پامال کړي اسلامی اقدار نو ورتیر شه د خپل خپو د لاندې راولې او د هغه حدود نه تجاوز وکړي او د دین ډیر اصول چې دی شاته پرېږده دومره ځان نه روشن خیال جوړ کړي خدا غي باوجود زما رب فرمای چې تر څو پر د اسلام په دایره کې دننه او ځان ته مسلمانان وایي نو تاسو په یو صورت کې يهودو ته قابل قبول نه تاسو په یو صورت کې نصاراو ته قابل قبول نه کله به قابل قبول یې حتی تتبع ملتهم چې تر څو ور سره ته يهودي شوی نه چې تر څو ور سره ته عیسائی شوی نه په مسلمانۍ کې تا نه قبلای برابر خبره ده تور تخپو کې ځان حلال کا برابر خبره ده تور خپل اسلامی حدود قیود پامال کا خداغه باوجود دا رب اعلان دی چې تر څو پورې تدی ته خپل دین نه پرې خو دی چې د اسلام غاړه کې د په غاړه باندې ته يهودو ته قابل قبول نه او دې د ځان نه نامتوګان جوړ کړي دي دی وی جوړې مونږ په دې حالاتو کې به مونږ قبول کی نو زه تاسو نه جواب غواړم چې کله یو انسان د خپل رب په مقابله کې راځي او ځان ته خيار وای چې زبرداسي حکم نو دا انسان د تباہی آغاز د امت د پارم کړي دي د خپل ځان د پار خپل ځان خو غرق او تباہ کړي دي خدا نن چې دا امت تباہال پروت دی داغي بنیادی وجم دادا ځکه عزتمندو دا د اسلام هغه ازلی دشمنان دي چې دوی په یو صورت کې هم د مسلمانانو دوستان کې دي نشي او بیا په حدیث مبارکاو کې بار بار دا مضمون راغلی دی او دوی د الله د رب نم باغیان دي د الله د دربار نم باغیان دي د رب د دربار نه د انبیاء د در نم باغیان دي او دا ریجیکټ مال دی چې دا ټول مکمل طور باندې ریجیکټ دي احادیثو کې ذکر راغلی دی بخاری شریف حدیث دی حضرت سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ مبارک سکای دا مبارک فرمای چې د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ډیر خسته فرمان دی چې جانان مبارک کو فرمایل چې مثال ستاسو د يهودو د نصاراو داسې دی لکه څوک په مزدورۍ باندې ونیسي او هغه ته وایي چې راشه د سحر نه واله تر ماسپښینه پورې به ما سره مزدوري کوي نو تعالی به د هغې په بدل کې یو قیرات مزدوري در کومه نو یهود راغلل هغې وی صحیح ده نو هغوی د سحر نه ماسپښینه پورې د مزدورۍ دپاره غاړه کېښوده بیا د ماسپښین نه واله تر مازدیګره پورې دویم اپشن دا و چې دا تاسو که څوک داسې وي چې د ماسپښین نه مازدیګره پورې مزدوري وکړي نو هغې له به م یو قیرات اجر و ثواب ورکوم یعنی مزدوري به ورکوم نو سحر نه ماسپښینه پورې ټایم ډېر زیات دی خو د هغې م یو قیرات و بیا د ماسپښین نه واله تر مازدیګره پورې د سحر په نسبت باندې ټایم څه دی کم دی نو د هغې اجر و ثواب مکه برابر و نو نسوارا راغلل هغه مزدورۍ دپاره غاړه کېښوده بیا جانان مبارک فرمایي چې بیا دریم پیشکش دا و چې دا مزدوري چې دا د مازدیګر نه واله تر ماښام پورې د مازدیګر نه واله ماښام پورې چې دا ډېر مختصر وخت دی خو چې چا دا مزدوري وکړه چې مازدیګر نه واله تر ماښامه پورې نو هغې له به زه څه ورکومه هغې له به زه 2 قیراته اجر و ثواب ورکوم یعنی 2 قیراته مزدوري به ورکوم ډبل مزدوري به ورکوم نو یهود وی چې نو په هغې باندې صحابو ته حضور فرمایي تاسو ته پته وه چې دا مشقت هم کم شو بالکل ټایم مختصر شو د مزدورۍ او اجر هم په ډبل باندې شو مزدوري هم په ډبل شو تاسو ته پته دا څوک صحابه فرمایي الله ورسوله عالم الله او رسول پې ښه پوهېږي چې دا څوک جانان مبارک ورته فرمایي انتم هم دا هم تاسو د امت محمدی دی چې د دوی اجر ډیر زیات شو او د دوی چې کوم مهنت دی هغه ډیر زیات کم شو نو یهودو او نصاراو الله په دربار کې عرض وکړه چې یا الله دا څنګه چل دی هغې دا دومره لږ مزدوري دا دومره لږ وخت کار مزدوري دومره زیاته او زمونږ له دې دومره د یو دغه مطابق چې ماسپښین پورې مونږ مزدوري وکړو یو قیرات دی ماسپښین نه مازدیګره پورې دا نورو کې د هغې یو قیرات دی او مازدیګر نه ماښام پورې ټایم هم کم دی
او مزدوري ولا سیوا ورکه وی رب ورته فرمایي چې ما ته ووایه زما بندګانو زیاتې خو مې در سره نه دی کړی وی چې نه یا الله زیاتې خو نه دی خو چې کومه مزدوري ده د هغې اجر ثواب دې راته ویلی دی د مزدورۍ مطابق الله ورته فرمایي کمې خو مې نه دی کړی چې ما تاسو سره دا کمې کړي چې نه مزدوري م کړي خو دله مزدوري در کومه نه یا الله تا خو عدالانصاف باندې مکمل خبره کړې ده وی رب ورته فرمایي چې ښه واقعي زه رب یم زه چا سره زیاتې نه کومه زه چا سره ظلم نه کومه خدا خو زما د مدینې منورې د جانان امت دی او دا خو زما خوښه ده چې د هغوی سره په خپل فضل و کرم باندې خاص مهرباني وکړم بل عزتمندو د دغې بخاري شریف دویم حدیث د هغې هم دا مفهوم دی چې رب فرمایي زما محبوب فرمایي چې د دې مزدوري داسې ده چې یو سړي خبره وکړه چې ته به سهار نه ماښام پورې ما سره مزدوري کوې نو دومره پیسې به در کوم نو شروع شو تر ماسپښینه پورې کار وکړه او ستړي شو بس ماسپښین نه پس راله وی چې یاره مونږ خو ښه مړه شو ستړي شو کارونو باندې نور نشو کولی خو چونکې خبره خو تا د ماښام پورې کړې ده نو چې موږ ماښام پورې مزدوري وکړو نو پیسې به راکړې لحاظه مزدوري هم در پاتې او موږ ستړي یو نور یې نشو کولی همداسې روان شو پوهېږه دې باندې چونکې خبره ماښام پورې شوې وه ورپسې دا یهود خو لاړل ورپسې نصارا راغلل هغوی چې کوم دی څه چل وکړه د ماسپښین نه مازدیګره پورې زور وکړه او چې مازدیګره پورې زور وکړه هغوی هم لاسونه پورته کړه وی بس دی موږ نوره بندګي نشو کولی موږ نوره بندګي او مزدوري نشو کولی دا هم در پاتې ځکه چې مزدوري خو به موږ ماښام پورې چې کوو هله به پیسې وې حالانکه هغوی ته وې که تاسو ماښام پورې وکړئ دغه اولنو پیسې به م واخلئ د ټولې ورځې هغه پیسې به تاسو له درکو هغوی وې موږ هم نشو کولی د دغې نه پس قدردانو جانان مبارک فرمایي چې امت محمدي و چې هغوی وې چې یا الله موږ ستا بندګي صحیح کوو هغوی ماښام پورې د مازدیګر نه ماښام پورې دغه مزدوري وکړه الله کریم جل جلاله پې کرم وکړو د ټولې ورځې دغه اجر او مزدوري هغوی ته ورکړل او یې فرمایل چې دا چا انکار وکړو په منځ کې رخصت شو دا هغه خلک دي چې دا زما د دربار نه رټلي شوي دي عزتمندو چرې داسې نه کېږي چې یو انسان په خپل سوچ باندې او په خپل وهم و ګمان باندې دا فیصله وکړي چې زه که دي له دا وکړم او زه له دا وکړم نو دې سره به زما دوستی پیدا شي یاری به پیدا شي دا به زما په کار راشي د الله فیصله ده د هغه د رسول فیصله ده چې سوال نه پیدا کېږي چې دا خلک دا ستا په کار راشي او دې د تا سره دوستی تر څو پورې چې دی ورته خپل دین نه پرېښودی نو بیا عزتمندو بار بار هغوی له د دوستی لاسونه ورکول بار بار هغوی له خپل اسلامي اقدار په عمل کول بار بار د هغوی د رضا دپاره خپل اسلامي قانون پرېښودل او د هغوی قانون ته سر ټیټول دا د مسلمان شان نه دی نن افسوس دا دی چې په ټول امت مسلمه باندې یو د غفلت څادر راخور دی یو طرف ته د جهاد فی سبیل الله نوم و نشان ختم شو یو طرف ته د حضور علیه السلام د دین او د الهی کلمت الله دپاره آواز بلندول ختم شو امیر المجاهدین فنا فی خاتم النبیین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه مبارک به فرمایل وی به کفر ته صرف هغه اسلام قبول دی چې په کوم اسلام کې احد نی په کوم اسلام کې بدر نی په کوم اسلام کې خندق نی په کوم اسلام کې تبوک ته تلل نی په کوم اسلام کې د اسلام دپاره میدان ته راوتل نی د کفار مقابله کول نی په کوم اسلام کې هغوی کې د کربلای معلی میدان ته تلل نی هغه اسلام هغوی ته مکمل طور باندې قابل قبول دی د هغې دپاره تعالی په خپل کفرستان کې مرکزونه هم درکوي تا ته مرحبا هم وایي ستا د پروموټ کولو دپاره پس پرده کوششونه هم کوي هغوی وایي زیات دي شي مونځګزار پروا نشته روجهدار دې زیات شي پروا نشته حجونو عمرونو له دی څلوېښت لکه خلک راځي چې هغوی حجونه عمرې کوي پروا نشته خو یاد ساتئ چې یو قسم داسې ناقابل قبول دی چې هغه د اسلام د نفاذ خبره وکړي هغه د حضور د دین د نفاذ خبره وکړي هغه د بیت المقدس د حفاظت خبره وکړي هغه د الهی کلمت الله خبره وکړي هغه بیا زموږ او تاسو ته په یو صورت کې قابل قبول نه دی دا عزتمندو دا د هغوی مکمل طور باندې ذهن دی مګر نن مونږ اسلام پیش کو صرف د مونځ او دس په صورت کې داسې ده که نه ده اسلام مو پیش کو صرف اور صرف هغه د حج او د عمرې مونږ د ټولو نه ښه مسلمان هغه چاته وایو چې چا حجونه ډېر کړي چا عمرې ډېر کړي څوک څخه ډېره زیاته کوي څوک مونځ نه قضا کوي که څوک د وخت د ظالم ته سر ټیټ نیولي او پروا یې هم نه نو مونږ وایو چې بس خیر دې مونځونه کوي
रोजी निसी, ज़कातुन वर्कई, हजुन अदा कई। अल्लामा इकबाल फरमाई हो अगर क़ुव्वत फ़िरौन के दर पर्दा मुरीद, लानत है कौम के हक में वो कलीमुल्लाही। च दर पर्दा द फ़िरौन मुरीदी द वक्त हर यो फ़िरौन ते सर टीट निवली और ब्या कौम ते तस्बीह पर लाज की निवली, कौम ते जान न दटोड़ न लोए आबिद और जाहिद जोड़ करी न लग आगा हदीस ते कम दे जान तमखी तरावले। जमा जानान मुबारक फरमाई च बन इसराइल यौदा से कलो च अल्लाह करीम जल्ल जलालहू जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो फरमाए च लाल शाह अनखलिब कज़ा व कज़ा दा फलाने कले पदे फलानो माने दा पास च कम दे सका दा तरा उल्टा का जिब्राइल अलैहिस्सलाम चिरागे अवी च वे कतल वापस अल्लाह लाड़ च खुदा दे कि खुदा से खलक दी दा से खलक में उलिदल लम या से तरफत आइन कत्तो ददीन अजियात द तकवा बुल सूरत के दीन नशी चिस्ताए पखपल जुन के दस्तर गो दर रप उम्रम नाफरमानी न करे, पखपल जुन के दस्तर गो दर रप उम्र नाफरमानी न करे। खुदा दस खलक में पकी उलिदल दस्तर गो दर रप उम्र अल्लाह करीम जल्ल जलालहू और फरमाई च पद बांदी राउल टका वजदादा च दाकम हालात रवान दी पदे ददे द सरफ कर निश्ता दे सरफ लग्या दे पदे ने कह कि मशगूल दे दाकम हालात च रवान दी दाकम द अल्लाह ना फरमाने चिकीगी दाकम द हुजूर द दिन पामाली चिकीगी दा पटोल दुनिया बांधे चनन द इस्लाम द निजाम द पार जखो च दखपल निकम मुबारक जुन तो गोरम वालिद से मोहतरम तशरीफ फरमा दे द्वीन में और दली दी चे चा खूब बांधे न दिली दले मोरिदान सर सफरी कड़ी दी अरसे कड़ी दी खो चे चा बावर्तवे जी सब स्तड़िशवे बस का स्तड़िशवे देर तकलीफ के लग आराम का लग खूब का वी वर्तवे च कोके द खूब ज़्यादा न दे खूब बाल तकउदा द आराम ज़्यादा न दे आराम ज़्यादा न दे और दगा द ज़ल दर्द बे वो द मोहम्मद रसूलुल्लाह प दिन जड़ा का वमा ज़लम ज़ख्मी दे पदे गम चरते दवा का वमा और द मदीने मुनव्वरे रसूलुल्लाह ज़हीर दे ज़क प गम द इस्लाम आह वालेला का वमा और अजे च उजाड़ू अवल पदे डेर गम द इस्लाम और ब्या प खिदमत उतड़ुमला द गवेना का वमा और गम द इस्लाम द मुसलमान गम दे प्रदे नके ए मुसलमान अदा वेना प तरफता का वमा कस गैरत लरे खुत्तु का द दुनिया प इज्जत कस गैरत लरे खुत्तु का द दुनिया प इज्जत ज मोहम्मद अमीन जड़ा द गम रिख्तिया का वमा हम पदे गम बाने मगमूम गर्जे दले दे और दक का गमे दर्दे दले जले ज मोहम्मद यौद हिजरान गमुना और बल द पाकिस्तान गमुना ज मोहम्मद अमीन बदा द्वानस गमम तरकमा या मोहम्मद अरबी ताप से बमरम तरकमा और द जनकदन सलगे बताप से वहम तरकमा माद विसाल साहिल ता उरस लिल्लाह महबूबा तरीख समंदर के द हिजरान ब पखकत अजम तरकमा और तरहम ए द मदीने मुनव्वरे मसीहा पटे द सबर ब जखम द जलकदम तरकमा और यौ द हिजरान गमुना बल द पाकिस्तान गमुना ज मोहम्मद अमीन बदा द्वानस गमम तरकमा जम कदा हली लिदलेवे सिर्फ चिपा हरम के वो द मिस्र द जंग न खबर शो द हरम ने खपल रखते सफर च कम दे उतड़ो और इज जमा मुसलमानानो वतन की जंग शुरू दे चिदा हालत ही लिदलेवे चियो तरफ था जमा द इराक और द शाम द फलस्तीन मजलूमान मुसलमानानो आहो बुका और फरियादुना दागी और दो तम सूख तैयार नदी दागी मड़ी प्रातदी दागी द दफन कवल द पारम सूख निश्ता ए दुमर बेहिसिदा खपल मुसलमान ददी मजलूमान और देर शल लक द पारा उबोवर कवल तम सूख तैयार नदी चियो गिलास पाकी उबोवर लवर की दागजे सहाफियान जाड़ी और चगे वही चे मुंसरत उबदे वक्त समंदर उबदी मुंग नोरे निशुस गले उबोवर कवल तम तैयार नदी असखम पकार दावा दा कारस्तानो चिदल तक दवया ने लेगे अवतार तक कफन लेगे कारस्ता दाव चिताबाल तक गौरी ले गलेवे ताबाल तक शाहीन अब्दाली ले गलेवे ताबाल तक हत अखवंट उतरी ले गलेवे ताबाल तक मुसलमानान उदगा वसला ले गलेवे आलम कुफर कार लग यादे और इसराइल कुल्लम कुल्ला हिमायत कई अगीला वसला वर कई सफारती हिमायत कई अलल ऐलान कई पकारा बांधे कई न देशगर शुस्ता पर निज बांधे न देशगर मलगरी शू और चिकम खलक रोजाना मड़कीगी दागी सर मदद किया तब सभा में देशगर जोड़ से इकबाल दिल तवील बातिल के फालो फर के हिफाजत के वास्ते यूरोप जरा में डूब गया दोश्ता कमर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर और हक से अगर गरज है तो ज़ैबा है क्या ये बात इस्लाम का मुहासब और यूरोप से दरगुजर
इज्जता तवेमा ची यूरोप वसला जोड़ हमका बे इस्तेमाल इनका शाम मुरान को इराक मुरान को लस लख माशुमान बचीम शहीदान करो देव सेहुनी पर शर्त मान कार दाली कली शवी दी स्ताद मुसलमान मोर हामिल दा दागी तस्वीर वर करे दे वरते टोपक निवले दे और बे वर सरदा निकल करी दी कि वन शूट टू किल्स वी जब यो डस कोमा मुसलमान अवावरा स्तादा मोर बम वजनमा और ददी मोर पदी गीगा की चिकुम बचे दे दा बची बम वजनमा दागे बावजूद अगर दहशतगर्द नशो दागे बावजूद अगर एक्सट्रीमिस्ट नशो अमेरिका सरे आम लग यादा $4 डॉलर वसला अगी तो फिर कई वलवर कई अगी द दहशतगर्द मलगरी नशो तक द मजलूमान मदद के पसबाने ब दहशतगर्द जोड़शे जका इज्जतमंदो या अल्लामा इकबाल गिला पदे वक्त की करेदा हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से ना पर मीडिया मंद के नास भी दे कलीसा नवाज नजर तपोस कोमा मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर कि पाकिस्तान की चरता इक्का दुक्का या वाकयाउशी न मगरिब के खुशपौरे जुमा का वाकयात शुरू दी न हक से अगर गरज है तो ज़ैबा है क्या ये बात चिदुम रजान तहक गो है नबी हसन आशनास ता इंसाफ दे इस्लाम का मुहासब और यूरोप से दरगुजर इस्लाम ने मुहासबा शुरू करेदा यो चरता यो गुमनाम जंगुशी अगर पे इस्लाम बांधे वारु तपे लस लख माशुमान बची शहीदान शु यूरोप तरतवले दहशतगर्द नखकारी इज्जतमंद दे हालातो जमंग मशरान पजल बांधे दसिली गली दी दे पाकिस्तान दे हालातो सुमरा खवन बेकाउ दे पाकिस्तान वागे द हुजूर द गुलामान सरवे द शहाबुद्दीन गौरी द गुलामान सरवे नंद गौरी और द अब्दाली रुख द इसराइल तरफ तवे माता पैमान हुआ इसराइल बजुलम करे वे नन स्तादा शाहिन सिफत चवर्त तवे द द्वी बजाय द खपल अवामुना द दी पजे बांधे दी चिकम दे उस रुख द दे ताकत द इस्लाम द दुश्मनान तरफ तवे न इस्लाम दुश्मन बदा जुल्म करे वे जका का दरदानो अगी जल चौदली द दे हालात न तली दी कदा नने हालत ली दलेव कसम दर तखरम सीना पे पड़क चौदलेवा चिदान नने हालत ली दलेवे चिकम मौजूदा हालत दे प आग टाइम के बागी मुबारक को फरमाइल खल्क च पाक अल्लाह पाक रसूल देर ग्रान दे नन हागा इस्लाम गरीब शो जक मिजलौरान दे और खल्क च दनवर पशान सरगन पकुल अलम के वो दौर द इज्जत पारब हम पाजम के वो नन पदरुस जहान के आजिज हग दिन जीशान दे और नन हग इस्लाम गरीब शो जक मिजलौरान दे निश्त दे सिद्दीक च सदाकत द दिन पला रुकड़ी निश्त दे फारूक च अदालत द दिन पका रुकड़ी चरता द सखा द पार हजरत उस्मान रे नन हग इस्लाम गरीब शो जक मिजलौरान दे निश्त दे हजरत अली च नंग पखपल इस्लाम उखरी निश्त असहाबान च द दिन गम सबा माखाम उखरी पाक हजरत में जक मदीना के पखफगान दे और नन हग इस्लाम गरीब शो जक मिजलौरान दे निश्ता फातिमा च द बाबा प दिन जड़ा उकड़ी निश्त फातिमा च द बाबा प दिन जड़ा उकड़ी और निश्त आयशा च प जड़ाई दिन रणा उकड़ी और निश्त हसनैन च द निकबागे खजान दे नन हग इस्लाम गरीब शो जक मिजलौरान दे वज़ैद फरियाद निश्त बेला खुदाय द मोहम्मद अमीन और चाल वर्षी चा तगरेवान सिरिकड़ी पगम द दिन डेरो नन गणले दिन पजान बांधे तावान दे नन हग इस्लाम गरीब शो जक मिजलौरान दे इज्जतमंद वल्ला चिदाकुम हालात अल तरवान दी स्ता मजलूमान द पार द कफन दफन इंतजाम निश्ता और दा बची दा माशुमान गुलुना चे बरदा सुषमारी और दा दागी द सरुन द पास दा मिजाइल गर्जी और गर्जी और यो ख्वाजी और बल ख्वाजी पता नहीं च कम यो बदल तरा गुर्जेगी आगा माशुमान बची च आगा माहौल के अगी दल तक मामूली गोंदा के डस शी तेजर द गुत नहुनी से और जान सरे दन न के च बचे में हो यारे द दागी द पारा द पना जैनम निश्ता च आगे के खपल बचो ल पना वर की अगी सिर्फ पदे बांधी दी च कला वो कुर्बान द शुजात नशम कसम दर तखरम कद दे हालात 50% हम पदे मुल्क बांधे रागले वे ताब दे मुल्क द खल को दुदी कतले वे च द्वी सुमर मंडे वाले द्वी सुमर मिनतुन और दगा कोले और द्वी सुमर च कम दे जानू न पदे वाकी घर कोले और सुमर माफिया ने वक्ते कुर्बान दा हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम दा आशिकान व गुलामान व नशम द क़िबला वल्द बैतुल मक़दिस दा मुहाफिज़ीन व नशम बचे बचे लगिया दे माशूम माशूम लगिया दे और च तपोस ते सो कई सिना डबाई आवई जमाज मकदादा जब पदे खौर के द खपल बैतुल मक़दिस द मस्जिद अक़सा द हिफाजत द पारा जमा माशूम भी नम दलत तो इज्जतमंदो अगी द टोल उम्मत मुस्लिमा कर्ज अदा कई वो ये पदे टाइम के द टोल उम्मत मुस्लिमा कर्ज अदा कई
उम्मत मुस्लिमह से कैदा जवाब रा लरा के तासो कि सोक दा सीधी चागी द मसनूआत व बाइकाट करे दे जे चा दी द खुदा द अल्लाह और रसूल गवाह के सिर्फ ला सुचत के जे चा नहीं करेगा बिल्कुल ला सुचत न के सोक दुकान तक तली दे अवल जहन के दादी जे जदल तक जमा जे जदाओ गौरम कि यार दा चता इसराइली मसनूआत को न दी इज्जतमंद लग जान सर सोच चुका है कि मुंग सुकूली शु कम अज कम चागा मुंगा को अक्सर गौरम दे मुख्तलिफ होटलों के KFC के योज एबल जके दादा हुजूर गुलामान दादा दुख दर्द माने दर्द दिली लगिया हुई खल को खबर कई और बेगैरत अदे फनास्ती छोड़े हुई परवेम नहीं दा हालात का पता बांधे राले से चल भाई और दा खुरा रवान दी तसवेच नज पामन के मां अगीदा से ना पामन की ब्रीक दी खो नंबर दे रा रवान दे दुम रदागी द पार आवाज पोरता का ची सबा स्ता द पारम द जड़ा सुकवी द फरियाद स्ता द पारम सुकवी सुमरा बेहिसीदा कसम पजात दखदे चित दागद पार दुमरम नशि कोले जपदी के चित मजबूर शे चेहरा टोपक नशम अगस्ते वर्तले नशमा जंग ल नशम तले नो दा जंग खुस्ता पलास के देखन जमा जानान मुबारक चित बदर के अबू सुफियान द काफिले पसे वतो खो मुआशी लाइने वाला कटकाओ कता नन टोल मुसलमानान दागी मुआशी लाइन कट की नन बम बम जमूंगा फलस्तीनी मजलूमान बांधे रना राशि अफसोस दादे इज्जतमंदो ची पयो तरफ बांधिम यो दखपल मुसलमानान रुण सरा पदे दुमर बेहिसे पदौर के जमुंग दा फर्ज जोड़ीगी चिमुंग कम अज कम द टोल न अवल चिकुम द मसनूआत बाइकाट मुहिम दे अल्हम्दुलिल्लाह और पटोल वतन के जमुंग द तारीख मलगरी लगिया दी जोर शोर सरा चिपदे के तासु मुकम्मल तावनों के उदा कामयाब के इंशाअल्लाह ताला दुएम खबर द मोमिन द पार दुआ च दे अगर हथियार दे अदद हदीस मुताबिक लिहाजा पखपल दुआगानों के दखपल फ़लस्तीन मजलूमान ज़रूर याद आवे और दरे में इज़्ज़तमंद दाग मसनूआत बाइकाट बकवे चिकुम द अगीद मफादात द पारा पैसमलो के प एवानुन के शपौरज लग यादी मुंग दे मसनूआत बाइकाट खुबऊ को खुसोक च अगीद मफादात द पारा शपौरज लग यादी दागी मसनूआत बाइकाट मुंग न दे करे अगर ब्या मुंगा प मुख्तलिफ किस्म पार्टों की सयू वर बोख्ती उदा द फलानी पार्टी दा उदा द डिंगली पार्टी दा उदा द पार्टी दा उदा द पार्टी दा अल्लाह पकोर के नास्ते है और पैमान रहता हुआ है पदे कि कमा पार्टी ता सुदा से गणे आगा पार्टी दा सीवी अगी ददी इसराइली याद अमरीके या ददी जुल्मुनो अगी ददी खिलाफ हमला कौम तैयार की या अगी के जिहाद से जज्बम हुई याद इस्लाम न निफास से जज्बम हुई नखुमदा दठोर न लोई मसनूआत दी दागी कम लचिमाव तामन डवहू नबिया इज्जतमंदो पकमा खुला बांधे मुंग दावायु ची मुंग इसराइली जुलम खिलाफ फलस्तीन सर मदद न शुकोली कोले शेवर सरा वल्लाह च डेरे तरीके दे च कोले शेवर सरा कत दे मसनूआत बाइकाटे मुके अल्लाह बा पता मान रहम की दे वतन लब अल्लाह दा से द सलाहुद्दीन अयूबी जानशीन वर की च इंशाअल्लाह द जुमे दा मुंज बागा ताला बैतुल मक़दिस की अदा की खैर